او تاسو وګورئ چې کله درې آیاتونو کې درې قسم دلایل بیان شو نو ترتیب ځان سره برابر کا نو ترتیب به داسې وي الحمدلله ګور آلته ویل اے انسان خالق دې زیما ما پیدا کړې دا شان تیارې در لما پیدا کړې دي زما د تیارونو ته فایده اخلي زمکه در لما پیدا کړې دي زما پزمکه باندې ګرځي اسمان در لما پیدا کړې زما د اسمان نه فایده اخلي ون نور او رڼام در لما پیدا کړې ده واجب انساني ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بیا جيبه خلک تاسو د الله رب العالمین سره نور شریکان ګرځوي او بیا ویل هو الذي خلقكم من طين دی آیات کې ویل اولی ویل چې متصرف الله دی ستا بدن کې تصرفات الله وکړو نو هغه ذات دی چې پیدا کړی تاسو من طين د خاورې نه پیدا کړی اے خلق اصلکم من طين تاسو اصل د خاورې نه پیدا کړ ثم قضى اجلا بیول نیټه مقرر کړه الله رب العالمین د الله رب العالمین سره ایکسپایر ډیټ چې کوم دی هغه معلوم دی چې د بکل ایکسپایر کیږي کله بمري کله به ختميږي ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده او خامخ هغه نیټه چې برابر کړی شوی د الله سره ثم انتم تمترون وصادره خبر شو خطاب شخل ګتا ثم انتم تمترون بیا جوا خلق تاسو شک کوئ د الله رب العالمین په وحدانیت کې والله فی السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون مزدی آیات کی ترتیبوار دریم دلیل سره داوی نه دی اول دلیل زو خالق یو الله دی اولنی آیات کی دویم دلیل متصرفم هغه دی دویم آیات کی وزدل توي عالم الغیبم هغه دی خبردارم هغه دی د حالات نه ما خبردار دی وزدی آیات کې درې خبرې دي اول دلیل سره د داوی نه ذکر کی وهو الله فی السماوات و فی الارض او بیا با دویمه خبره یعلم سرکم وجهرکم د دې تعلق د قول سره دی مطلب ستا په اقوال باندې پويږي که ښکارا خبره کې که پټه خبره کې ویعلم ما تکسبون او د دې تعلق د فعل سره دی مطلب کم کار کې پاغي باندې الله خبردار دی وسراشه آیاتونه ولګا د بارانه ترتیب برابر کړ دلایل اولی ویل اے انسان ته ما پیدا کړې زمکه در لما پیدا کړې دي اسمانونو در لما پیدا کړې رڼا زما دا تیاری زما دی واجب انساني زما پزمکه باندې ته ګرځي زما د اسمان نه ته فایده اخلي زما د تیاری نه ته فایده اخلي دا شان زما د زمکه باندې ته ګرځي او تم ما پیدا کړې واجب انسان ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بیا دا کفار راولږي د رب سره نور شریکان جوړي او دا خلا پریدا الله وي تم ما پیدا کړې استا د مرګ او د جون نیټم زما اختیار کړه ثم انتم تمترون او بیا تر راولږي د الله وحدانیت کې شک کې اغه ذات چې پاسمانونو کې حاجت روا ده اغه ذات چې پزمکو کې حاجت روا ده اغه ذات چې ستا په ښکار وینا باندې پويږي ستا پټ وینا باندې پويږي ويعلم ما تکسبون او دا خلا پرې د کم کار چې ته کې پاغه باندې مکڅږي ستا په فعل باندې پويږي کم کار چې ته کې نو دې ته ویل شي ويعلم ما تکسبون بدریو طریقو سره درې داوی بیان کړي والله فی السماوات الہ وفی الارض الہ یعلم سرکم وجهرکم ویعلم ما تکسبون وما تاتیهم من آیت من آیات ربهم وزدی جنا درې قسمه زواجر به ذکر کی اول به زجر بالاعراض ذکر کی منکرین ہوتا زورن باور کی اے څومره خسته انداز کې دلایل بیان شو